ستا د دې چار پړیزې پېښور یو خان و پاچې 5 کروڑ روپۍ ورسره خښې کړې وې. دا دوی چې چپ شو پوه شو دا ولې چپ شو. دوی سوچ کې پرېوت چې کومه مقبره ده کوم قبرستان دی. دوی سوچ کې پرېوت چې دا قبر کوم ځای دی چې راکویلوي که پیکچ پکې پروت دی. پیکچ خراسان والاو راشن پکې پروت دی. راشن 5 کروڑ مال والا سره مال قبر ته نځي. قرآن والا سره قرآن او خیال دی عجیبه کار دا دی سړی کاکا چې وفات شي د هغه غټ کمیس او غټ پرتوګي را روان کړي اوس تا چې دې کې منځونه کوه چې ثواب ورته رسېږي. زه ناچم داسې کمیس پرتوګ په دې یخنۍ کې دی به موږ پسې هغه زړې جامې راوړي. زه ورته یم دغه حاجي صاحب چې کم کمبل کې د کېدو نه هغه هم راوړه که نه. کمبل امام له چېرته راوړی دی مولوي صاحب کمبل یې راوړي هغه نه خو هغه قیمتي بستره هغه زما ده هغه کمبل زما دی. هو خو چې کومې هله دې کپړو نه موږ یریږو دې نه موږ یریږو. توجه ته چې خیرات کې کمبل یې په خپله واغست ما پسې کمیس او پرتوګ راوړه دا ته پلار پسې خیرات کې د خیرن بچیا. توجه لوی دولتو لوی دولتو قبر ته به در سره شناختی کارت به موږ سره قبر ته ځي ځي به نو چې موږ سره شناختی کارت نه پرشتو ته به څنګه پته لګي چې د پاکستان دی تشریف راوړو. زما پہچان چې څوک هم کوي نو شناختی کارت ګوري که نه ګوري دا پرشتې به څوک پوهي چې د تشریف راوړو. اور ATM کارت خو به را سره قبر ته ځي که نه نه پرشتو به ماشین نیولي په هغې کې به ورکړي په پیسو به خلاص شو. توجه زه مثال په طور یو جمله وایم فار اگزامپل چار پړیز والو زه چې مړ شم زه خو به مړ کېږم ستاسو راته پته نشته صبر وکړه خو جدا خبره خو تا خو په دې ځای دې وي دلته نه ووایه چې پته دې ولګي. توجه زه چې مړ شم په دې پېښور کې خښوی به مې سیندوان خو نه سوځوی خو به مې نه. توجه خو یو التجا کوم ما چې خښوی دې کپړو کې به مې خښوی کمیس به رانه وباسې پرتوګ به م رانه وباسې ډېر ظالمان نه یې. توجه خیر دی کمیس پرتوګ رانه وباسې دا واسکټ راته پرېږدې سره مې خښ کېدا راته پرېږدې جي صاحب قسم بالله قسم بالله زمونږ دا لباس دا کپړې دا وردي دا ټوپۍ دا صادر دا بنین قبر ته نه ځي. قبر ته به در سره ایمان ځي عمل صالح به در سره قبر ته ځي د توحید عقیده د ختم نبوت عقیده به در سره قبر ته ځي. لہذا کم سیس چې در سره قبر ته ځي هغه وګټه ډیران مه ګټه. قرآن وګټه قرآن وګټه حدیث وګټه شریعت وګټه طریقت وګټه ختم نبوت وګټه عقیده وګټه. ته پټي ګټې ډیران ګټې ځمکې ګټې پراپټۍ ګټې خیرن کا بچه. توجه یو بابا وفات شو. توجه توجه خبرې مه کوه بچې زه ته ښه معلوم یم لحاظ راکې د چام نشته لچک نشته. یو بابا وفات شو نو د هغه درې څلور غاښونه امیر صاحب د سوني او د سرو زرو نو زامنو یې مشوره وکړه. مشوره کې خو خیر او برکت دي که نه خو یو مسله واوره هره مشوره کې خیر او برکت نه وي. که په دې چار پړیزې کې څه کسان راپاسېد او مشوره وکړه غلا دپاره دې کې به خیر او برکت وي. داسې ووایم د دین دپاره مشوره کې به خیر او برکت وي. څه دپاره بابا درې څلور غاښونه د سونې لګولي نو چې بابا وفات شه د جنازې اعلان یې وکړ زامنو وی چې دې د سونې په غاښونو څه کوي په قبر کې خو سونه دله پیدا نه ورکوي دا به تې وباسو اسم نه یا پاکستان د 1 لاک نه توله ورړولې ده. توجه امبور او په لاس یې راواغسته اوس د بابا نه تنویر قاري صاحب غاښونه وباسي ښه د دې مړي دا خوله دا ډیره په ګرانه کولاویږي خو په چار پړیزو کې د ژوندو خوله هم ډیره په ګرانه کولاویږي. توجه بار نه خلکو اطلاع وکړه چې دا بابا را بار کړه چې غسل ورکو زامنو یې اواز ورکړه چې صبر وکړې
بابا کې ډیر کار پاتې دی. مونږ تاسو ټولو کې ښه ډیر کار پاتې دی. توجه خلک اطلاع وکړه بابا را بار کې حاجي صاحب ورې دوکه نشه د سونې غاښونه کېنه دی. دا ظالمان بچي در په مړونو وباسي د سونې غاښونه کېنه دی ځان له کارونه ګوري. توجه خلکو اطلاع وکړه چې دا بابا را بار کې د جنازې ټیم قریب شو. زامن آواز وکړه صبر وکړئ بابا کې ډیر کار پاتې دی. مونږ تاسو ټولو کې ډیر کار پاتې دی. دې ماشومان ته الله قرآن نصیب کړي 12 ماشومان دي اور د دې مور پلار ته به څه ملاویږي خبرې مور حاجي صاحب بس دا جمله وره بس ټیک شو وسو اخوا کېنه. توجه زه عجیبه کار دا دی چې هغه ګلوکاران پنکاران مدا او مسمردان راشه هغې ته ډېر مزېدار لګولي خو مولیانو ته هم داسې شبړ شبړ لګولي. توجه د قیامت ورځ سخته ورځ ده د تکلیف ورځ ده. هر انسان به خپل عرق غرق وي پسینه کې به شرابور وي. داسې مسلې مه کوه. د قیامت ورځ سخته ده چا دپاره بی دا یو جهت دی مولوي صاحب. ته چې د قیامت ورځ د هر چا دپاره سخته نه ده دا فرق پکې کوه. د قیامت ورځ ذو جهتین ده. د قیامت ورځ په دوه قسمه ده. چا دپاره به سخته وي لیکن تا بخاری ترمذی پریدا ریحانۃ العلم شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه فضائل اعمال کو لوکم الته روایت ذکر دی. توجه د قیامت ورځ به څه خلک به د نور په منبرونو باندې ناستي. دا ولې نه وایي ډېره سخته ورځ ده د قیامت ورځ ده. څه خلک به نور اور چمک کی. توجه یو نور به ښکاره شي 12 ماشومانو موضوع پاتې ده. یو چمک برېښنا به ښکاره شي افراد به را روان وي نظر واچې نوراني چهره به ربه څوک را روان دي ربه دا څوک دي تا چې نظر واچو شهید اسلام شیخ الاسلام حسن جان شهید رحمت الله علیه به را روان وي. رڼا به نور هم سیوا شي څوک را روان دي د داخلو باچا صاحب را روان دي شیخ عبدالغنی رحمت دامت برکاتم را روان دي رڼا به نور هم سیوا شي. ته چې نظر واچې ربه څوک را روان دي زینت المحدثین فخر دیوبند فخر خیبر پختونخوا استاد العلماء شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم و دامت پیوزاتهم و دامت حیاتهم برا روان وي. رڼا نورم سیوا شوه نظر واچې څوک را روان دي دیر باباجي را روان دي مخبور الله باباجي را روان دي. توجه رڼا نورم سیوا شوه. توجه مولانا عبدالحق رحمت الله علیه برا روان وي. رڼا نورم سیوا شوه حکیم محمد اشرف علی تانوی رحمت الله علیه برا روان وي. رڼا نورم سیوا شوه څوک دي شیخ العرب والعجم حسین احمد بدنی رحمت الله علیه برا روان وي. رڼا به نورم سیوا شي. ته چې نظر واچې ربه څوک دي شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه برا روان وي. رڼا به نورم سیوا شي. ته چې نظر واچې ربه څوک دي سلطان المحققین والمدققین قاسم العلوم والخیرات منبع فیوز برکات صاحب آب حیات مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه برا روان وي. توجه رڼا به نور ښکاره شي. ته چې نظر واچې مجموعه اسانید الاسلام الشیخ شاه عبدالعزیز محدث دهلوی برا روان وي. وجدان وایم رڼا به نورم سیوا شي. مرکز اسانید الاسلام الشیخ شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه برا روان وي. امام ابن تیمیه برا روان وي. امام ابن قیم برا روان وي. امام ابن حزم برا روان وي. رڼا به نورم سیوا شي. امام بخاری امام ترمذی امام مسلم صحاح سته ائمه ابراهیم نخعی برا روان وي. تبع تابعین برا روان وي. نظر چې واچې د اسمان د ستورو په شانتي د ستورو په شان خلق برا روان وي. ته چې نظر واچې ربه څوک دي 1,44,000 زما د پیغمبر حبیدار تابعدار جان نثار وفادار صحابه کرام برا روان وي. ختمه نه ده هغې کې 1400
1400 بیت رضوان هغه کې دنه 313 بدری مجاهدین هغه کې دنه 10 مبشره هغه کې دنه سلور ابوبکر عمر عثمان حیدر برا روان وي. هغه نه بعد نظر واچو آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراهیم علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، موسی علیہ السلام. هغه نه بعد به یو نور راښکاره شي. نظر چې واچې څوک دی؟ د الله قدرت، د الله کرشمه ده. دا نور د څه دی؟ ته چې نظر واچې امام الانبیا خاتم الانبیا د دواړو جانو سردار د الله حبیب محمد رسول الله برا روان وي صلی الله علیه وسلم. رڼا ختمه نه ده. هغې نه بعد به یو جماعت راپاسي، یو محکمه به راپاسي، یو پارټي به راپاسي، یو لښکر، یو ګروه به راپاسي. کسان به ګڼ را رواني. آدم علیه السلام بني، انبیا بني، صحابه بني، تابعین تبع تابعین بني، اکابر علماء دیوبند بني، حافظ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، شیخ صاحب بني، شیخ القرآن بني، شیخ الحدیث بني. ته چې نظر واچې ربه دا څوک را روان دي؟ ته چې نظر واچې وګورې دا به هغه څوک را روان وي چا چې په دنیا کې خپلو بچو باندې قرآن په ناظره باندې ویلي. میرے نبی نے فرمایا البسا والداہم تاجن یوم القیامہ. د دې 12 ماشومانو مور پلار ته به الله داسې تاج په سر کی، دغه تاج رڼا به د نور د رڼا نه زیاته وي. دا رڼا غواړې که نه غواړې؟ غواړې که نه غواړې؟ غواړې که نه غواړې؟ اولاد بچو ته قرآن وښیه، حدیث ورته وښیه، دین ورته وښیه، حیا ورته وښیه، ادب ورته وښیه. توجه، سکول ته ولیږه، ډاکټر ته جوړ که، انجینیر ته جوړ که، ساینسدان ته جوړ که، د پاک آرمی دلیر بہادر کرنل میجر برگیډیر ته جوړ کا، خیبر پختونخوا د پولیس هیډ آئی جی پی ته جوړ کا، ڈی پی او ته جوړ کا، ایس پی ڈی ایس پی ته جوړ کا، کنسټیبل ته جوړ کا. توجه، خو د قرآن حافظ د قرآن قاریم ته جوړ کا، دین ورته وښیه. سکول ته دیم ځي، کومو ماشومانو ختم وکړو سکول ته ځئ که نه؟ مولانا بجلیګر صاحب تاسو نه خفه و، وایي پښتنو هر څه کوئ خو علماو له ترجیح نه ورکوئ. او په تیر 19 باندې ما به خلکو ته وی ټول عمر فیسبوک کوي، خو په 19 تاریخ باندې بک خیر د فیسبوک کوي خو کله کله بک. سمجھنے والے سمجھو. توجہ توجہ توجہ. اور کتاب ترقی دا، کتاب سٹڈی دا، کتاب مطالعہ دا. ہاں کتاب ملګری دی، پراډ پکې نشتا. کتاب کې پراډ ہو، کتاب کې پراډ ہو. ما مولانا بجلیګر صاحب که ژوندی وي کیدی چې ډېر خوشحاله شوی به، خو چې تا علماو له ترجیح ورکړه په ځان د مشر او تا داس اظهار وکړه چې پښتانه د علماو دی او علما د پښتنو دي. انشاءالله مولانا بجلیګر صاحب ته د هغه په قبر کې به د هغه روح مقدس ته انشاءالله سکون رسیدلی. د کائنات کې د سکون، د راحت، د دهشتګردۍ د ختمېدو دپاره د امن فارمولا نظام اسلام دی، نظام مصطفی خلفای راشدینو نظام دی. توجه، دا د خلفای راشدینو نظام ضروری دی امن دپاره، امن دپاره. توجه، امن دپاره. اور هر پارټي منم پاکستان کې اے ان پی ته سلام کوم، اومې که که نه سبا بیا مو چې مفتي صاحب نه کړي. اے ان پی ته سلام کوم، مسلم لیگ ته سلام کوم، پی ته سلام کوم، پی ټي آی ته سلام کوم. خو خو خراب پارچا کې شته، وایي خو خراب ان پی کې مخو خراب شته، مسلم لیگ کې مخو خراب شته، پی کې مخو خراب شته، پی ټي آی کې مخو خراب شته، په مولیانو کې مخو خراب شته. خبرې خو به صفا کو یا کما کې تیاری د تبوایم چې تا کې تیاری. توجه، خو خراب لکه ته به تا ته به خپله پته ولګي. زه د فزیکس کورس منم، د کیمسټري کورس منم، د بیالوجي کورس منم، ساینس ټیکنالوجي کورس منم، فهم قرآن فهم حدیث کورس منم، خیبر پختونخوا پولیس ټریننګ کورس منم، پاک آرمی ټریننګ کورس منم، د ختم نبوت کورس منم. خو په خیبر پختونخوا کې د باجو کورسونه دې نه منم. زما مستقبل ته به یو باجې ښي، دلته یو راووت وایي باجه به ورته زه ښیم. ما ته خو نن پته ولګې چې ته د باجو پروفیسر یې. وایه مستقبل نه ډمان جوړوې، زما د پرایمري د میډل د های سټوډنټانو نه ډمان جوړوې، د لاس په اشاره باندې جوړوې. د دې کوریج وکړه، پس اخیرا بچه کوریج وکړه، د دې جوړوې ډمان جوړوې. اور توجه، دلته کې یو کس چې مفتی صاحب زما لیډر خو دې ډي تک
نه نه زه اصلاح وایم د معاشرې اصلاح. که ته په دې خفه شوې چې دا خبره دې ولې وکړه نو که ته خفه نو تا خفه کوم نه. که په دغه څیز کې څه کمالي دا پټ کېږدم زه هغه هاوس او مرکز ته ځم داخله اخلم هسې پرې داخله ده زه به داخله واخلم. که ته په دې خفه زه به هم داخل شم. 15 کاله پس به رانه ښه کړنګېدلې ډم جوړ چې دا ټول دله کراس کم. توجه زه د ملا خوښ یم که ډم دې خوښ یم؟ ملا دې خوښ یم که ډم دې خوښ یم؟ او کم سړی چې د مستقبل نه ډمان جوړوي د دې خلکو اسلام سره هم تعلق نشته پښتو سره هم تعلق نشته. اسلام د حیا درس ورکوي پښتو د حیا درس ورکوي. اسلام کې غیرت دی پښتو کې غیرت دی. او څوک چې د بې غیرتۍ کارونه کوي که نه 00 ارادې به نه کوو توبې به وباسو نغدې نغدې څه شی به وباسو په ارادو هم تبلیغیان لړ روخ کړ. ولکه امیر صاحب زما 4 میاشتې اراده زما د 20 کالو شو ظالمه ارادې کې د خیرن بچې چېرته سیروزې لم لاړړې ارادې نه نغدې نغدې توبې د 00 په شان توبه به وباسې بس. ولكن تکبیه الاشاره والکمثل کوتکن ولوړ. مولوي صاحب هسې په تقریر نه مه ستړی کوو پارچا بیان تقریر اثر نه کوي بعضو له لوړ دی. پخوا مشرانو سپین ږیرو سره درنې درنې همسا او کونټې به وه اوس چا سره شته؟ بابا تا کونټې څه کړه؟ د کور مشر به ایغ نیغي. ها زمونږ لیډر ایغ نیغ دی مشر به ایغ نیغي. توجه مساجد مدارس مراکز خانقاهونه آبادو به خپل ملک به د هر قسم خرافاتو نه پاکو به د منشیاتو خاتمه کې حکومت سره تعاون کوو به او د چرس